او چې کله ته دعوت الی الله شروع کی او خلق دین ته رابلي نو تا ته به هغه وخت پته ولګي چې تا سره خلق اوس څه کوي. تا به بدنامۍ په تا باندې به الزامات لګوي، په تا باندې به دروغ وایي، ستا خپې به د دین دشمنانو ته راکاږي. دا دې وجې نه چې ته حق وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حق لا پیغمبري نه و میلاو شوی او حق نه و بیان کړی وي نو صادق الامین به ورته خلکو ویل. په مکه کې به ورته صادق الامین ویل. او چې کله حق شروع کو نو بیا دروغجن شو، بیا ورته چا روغ نوم هم نه ویل، بیا د محمد په ځای باندې مزمم به ورته خلکو ویل. طالب هم خلک نوم بدل کی، تا ته بیا ستا نوم نه وایي خلک، طالب به خلکو نوم ایښی او ته په دې مه خفه کېږه. هغه ونې ته واړه کاڼي ورولي چې په کومه کې میوه وي، چې په کومه کې نه وي هغه د اور دپاره تیاره شي به خلک اور ته اچوي. دا حق پرستی داسې آسان کار نه دی. اویس قرني رحمه الله یو تابعي عالم تیر شوی دی، ډېر لوی بزرګ دی، رښتیا بزرګان دغه یو ځل چېرته داسې دریاب ته راوتی دی، خپې پکې ښکته کړي دي یو یو بل چړار کوي بهیږي سیند دی او دقسې ځان له ناست دی خپه. څوک راغی ورته وایي چې اویس دلته څه کې، کلی دې پرېښې، ولس دې پرېښې، جومات دې پرېښې، جماعت دې پرېښې او دا راغلی او دلته په دې شړه کې ناست دی. نو اویس قرني رحمت الله علیه ورته وفرمایل ویل ما یو کار شروع کړی و، هغه کار چې څوک کوي د هغه یارانې او دوستانې ویل ختمیږي. ویل تا څه کار شروع کړی؟ نو اویس قرني رحمت الله علیه ورته وفرمایل فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا. خلق نیکو ته رابلل او خلق د بدو نه بندول دا داسې خصلت دی چې دا ستا یارانې او دوستانې ټولې په سیند باندې وړي. اویس قرني هغه بزرګ دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمر ته وایي عمر اویس قرني ما باندې ایمان راوړی دی، د مور په خدمت کې بندو زما دربار ته نه دی حاضر شوی، که چېرته ورسره میلاو شو نو ځان له دعا وغواړه. ویل عمر نه غټ سړی اوسه، نه نه تمام تابعین چې راجمع کې د صحابي بلکې تمام مخلوق چې راجمع کې د صحابي د کچۍ ګوتې نوک ته درسي. خو کله کله خلک د کشر نه دعا غواړي د ځان نه د کمې مرتبې لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تپوس وکړ ویل ما په جاهلیت په زمانه کې په ځان باندې یو ورځې نظر چې کوم دی منلی و په بیت الله شریف کې. نبی علیه السلام ویل لاړ شه وروره ولې موږ په هغه اهمو مقاماتو کې په بهترینو ټیمونو کې دعا نه یېرلو. چېرته پیغمبر خدا چېرته عمر داسې د عار خبره نه ده. پیغمبر خدا وایي موږ ته دعا کوه هلته مشر هم ویلی شي کشران ته موږ ته دعا کوئ، کشران هم پکار ده چې وایي مشران ته موږ ته دعا کوئ. دا دغه خبره ده. اویس قرني دونه اوچت سړی دی چې عمر ته وایي چې که چرې میلاو شو ورته ځان له دعا وغواړه، د مور په خدمت کې بند و او زما دربار ته بیا حاضر شوی. خو د هغه ځای بیا نه و نو تللی په سیند کې خپې ورښکته کړې وي ویل یارانې دوستانې مې ختمې شي. وتواصوا بالصبر. او آخري د کامیابۍ آخري صفت دا دی چې وتواصوا بالصبر.